لتکې ادبي، فرهنګي او هنري خپرونه. اے خالقه ته مالکی ټول حمدونه دی وتا ته. اے خالقه ته مالکی ټول حمدونه دی وتا ته. په هر څه د سلطنت دی عظمتونه دی وتا ته. حاکمیت تا ته ثابت دی ته د ټول دنیا رب یې. حاکمیت تا ته ثابت دی ته د ټول دنیا رب یې. دی ګواه پر دې خبره آیاتونه دی وتا ته. ته قادر په هغه څه یې چې عاجز دی ترېنه عقل. ته قادر په هغه څه یې چې عاجز دی ترېنه عقل. موږ پوه نه یو ته مو پوه کړه قدرتونه دي وتا ته. څوک دې ستایي په تسبیحو څوک دې ستایي په مرمیو. څوک دې ستایي په تسبیحو څوک دې ستایي په مرمیو. د صوفي او د غازي واړه ذکرونه دي وتا ته. د ژوند بیړۍ مو غرقه ته مو ویني ته مو ګوري. دا د ژوند بیړۍ مو غرقه ته مو ویني ته مو ګوري. ته مو وژغوره ای ربه نصرتونه دي وتا ته. دا ټوټې ټوټې امت ته په خپل فضل بیا راټول کړه. دا ټوټې ټوټې امت ته په خپل فضل بیا راټول کړه. د حامد په خوله همیش دغه سوالونه دي وتا ته. د لتکې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او خوږو دوستانو، د عرفان او تصوف په تمام جهان کې ډیر داسې شاعران را برسېره شول چې په پښتو ادب کې په خپلو صوفیانه او عرفانه مشاهدو او تجربو ډیر ممتاز وګرځول شول. د صوفیانه فکر په اسلوب کې مودازل په شیخ متی خپرونه کړې ده. دا مشهور عارف او متقی شاعر د پښتنو له اریاخیلو څخه دی. شیخ متی رحمت الله علیه د شیخ عباس زوی، شیخ عباس د عمر د خلیل زوی، خلیل د اوریا زوی، اوریا د کندک بني خرخبون زوی وو. د نوموړي کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغستان، پښین او پیښور کې خوره شوه چې د پیښور څخه بیرته د قندار خواته او د ترنک غاړې ته راغلل. شیخ متی په 630 هجري قمري کال کې زیږېدلی. په دې اړه را سره د ننګرهار پوهنتون استاد ښاغلي ابراهیم همکار خپل نظر شریک کړی دی. وایي شیخ متی د عباس زوی، د عمر لمسی، د خلیل کړوسی، د غوریا کودی د کند پردی چې کند بیا د خرخبون زوی و. شیخ متی عارف او متقی شاعر و. د دوه نورونه د حسن او عمران په نامه باندې درلودل. تر خرخبون وروسته د دوی کورنۍ په ارغستان، پښین او پیښور کې خپره شوه. شیخ متی پر 623 هجري زیږېدلی دی او د 9 کالو په عمر پر 688 هجري د ترنک پر غاړه وفات شوی دی. قبر د کندهار شمال ختیځ خواته تقریبا 50 میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی او په کلات بابا مشهور دی. د ده یو نظم موږ ته راپاتې دی چې دا ترکیبي بند دی: پر لوی غرو هم په دښتو کې، په لوی سهار په نیمو شپو کې، په غاړه ږغ او په شپیلکو کې، یاد ویرژلیو په شپیلو کې، ټول ستا د یاد نارې سوري دي، دا ستا د مینې نندارې دي. البته دغه نظم د لومړي ځل دپاره د چې ویلی دی په پښتو ادبیاتو کې د ترکیبي بند فورم دی. د پښتو ځینې تاریخ لیکونکو د دغه عرفاني کورنۍ یادونه کړې ده چې اولاد یې تر اوسه په قندهار نکودک نومي کلي کې اوسیږي او خلک یې درناوی کوي.
شیخ متی ډیر خدای پرست او پرهیزګار سړی و. تل به د خدای جل جلاله په یاد او مخلوق ته په خیر رسولو لګیا و. لوی استاز مرحوم عبدالحی حبیبی د پټې خزانې په حواله لیکي چې شیخ متی دوه ورونه هم درلودل چې حسن او عمران نومیدل. د عمران وزار تر اوسه د کوګک پر غاړه دی چې هغه غر هم د ده په نامه بلل کیږي. او یوه خور یې بیبي خالده نومیده چې قبر یې تر اوسه هم په پښین کې مشهور دی. او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خالا کلی د دې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا هلته اوسېده. د شیخ متی په کلامونو کې ډیر داسې عرفاني ځانګړي نظریات او تصورات شامل دي چې د هغه د روحاني تجربو د الله جل جلاله د نږدې کېدو او د نفس د پاکوالي څرکونه ورکې په ډیره ښه توګه لیدلی شو. د هغه تصورات د تصوف او عرفان په رڼا کې د انسان د روح د پرمختګ او د الهي حقیقتونو د درک لپاره مهم ګڼل کیږي. شیخ متی د عشق، محبت او د الله جل جلاله د یادونې په اهمیت ټینګار کوي. د نوموړي د کلامونو څخه داسې څرګندیږي چې د انسان روح باید د مادي نړۍ د قیدونو آزاد شي ترڅو د الهي حقیقتونو سره نږدې پاتې شي. د شیخ متی په شعرونو کې د سلوک، تزکیې او د نفس د اصلاح په اړه ډیر موضوعات شامل دي چې د عرفاني سفر ترڅنګ د روحاني پرمختګ لپاره هم ډیر د بحث وړ دي. دا چې نوموړی د تصوف په کوم مقام کې واقع دی په اړه یې د علومو اکاډمۍ د فرهنګي برخې امیر عبدالاحد منګل داسې وایي. شیخ متی بابا د پښتو ژبې یو صوفي عارف شاعر تیر شوی دی. د پښتو ژبې ادبیاتو د تاریخ په لرغونو دوره کې دغه شخص مطالعه کیږي. د خدای مینې په نامه یو کتاب لاره او ټول شعرونه عرفاني دي. بله مساله د ده یو نمونه پټ خزانه را نقل کړې ده. د هغه په استناد د کوم شعر چې موږ وایو لولو یې او تجزیه کوو یې هغه یو عرفاني شعر دی. د یو پنډ کتاب لاره او د ده د زیارت باندې به یې کوي چې اوسیکالات بابا په نامه دی او خلکو به هغه د همغه زیارت کې لوسته ورتله به نو بیا وروسته د جنګونو یا نورو مشکلاتو پر اساس هغه ورک شوی دی او نه دی خوندي شوی. یوازې یوه بیلګه یې پټې خزانې راخیستې ده چې د دې بیلګې مطلع ده پر لوی غرو هم په دښتو کې په لوی سهار په نیمو شپو کې. دغه تقریبا ډیره اوږده ده چې د پای بیتونه هم داسې دي چې څه غواړي، څه وایي، څه باړي، خپل تون او کور و کلی غواړي، چوڼی چې بیل شي نیمه خوا شي، تلی د بڼ په لور ژړا شي. دا د ماتی بابا یو لوی عرفاني نظم دی. په رښتیا هم په دې نظم کې یو سیستماتیک عرفاني فکر بیان شوی دی. ټول تاریخ پوهان یا تصوف پوهان د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې تصوفي ادبیاتو چې کوم څېړنه شوې ده شیخ متی بابا د یو سیستماتیک عرفاني فکر ایجادګر بولي په پښتو ادبیاتو کې. اگر چې د ده نه مخکې د بیټ نیکه او د نور هغه مناجات دعاګانې هم شته چې تقریبا تصوفي رنګ لري او ورنږدې دي، خو د یو سوچا او سیستماتیک او د یو عرفاني عمومي خصوصیات چې پکې نغښتل شوي دي یا دي تر څرګند شوي دي دا همدغه د شیخ متی بابا دغه نظم دی او ډیره ښه بیلګه یې ده. په ډیر دا بیلګه ډیره په ساده او خوږه انداز ویل شوي ده او عرفان پکې بیان شوی دی چې د عرفاني توم نه او رنګ یې د الله تعالی د جمال او د جلال نښې بیانوي. هر څه کې د همهغه جمال ننداره کوي. هغه څه که غټ دي او که واړه د نوموړي په عقیده هر څه د یو ذات د جمال نندارې ځان ښاد بولي. لکه څنګه چې شیخ متی د خپلو کلامونو په یوه برخه کې داسې وایي: خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره لور په لور کمال دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره لور په لور کمال دی. که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کم کې مثال دی.
نو د نوموړي دغه شعرونه که په غور سره وکتل شي ګورو چې شیخ متی تر کومه په صوفیانه تناظر کې خپل تحقیقات کړي دي او د الله جل جلاله وحدانیت او د کائناتو د هستی او د دومره لوی جهانی د الله جل جلاله د قدرت یو کوچنی مثال یاد کړی دی او د مطلق هستی په ذات په دغه شعر کې خپل عرفانی تصورات څرګند کړي دي لیکوال او شاعر نظم الدین ندرتی په پورته بیت خپل نظر را سره شریک کړي د شیخ متی په کلامونو کې ډیر داسې عرفاني ځانګړي نظریات او تصورات شامل اوسي د هغه د روحاني تجربو یعنی مطلب د الله سره د نږدې کېدو یا هم د نفس د پاکېدو څرګندونه ورکړي په ډیره ښه توګه شوې ده د هغه تصورات د تصوف او عرفان په رڼا کې د انسان د روح د پرمختګ او د الهي حقیقتونو د درک لپاره مهم ګڼل کېدلی شي شیخ متی د عشق د محبت او د الله د یادونې په اهمیت ټینګار کوي کېدلی شي چې د انسان روح باید د مادي نړۍ له قیدونو آزاد شي یعنی شیخ متی په خپل کلامونو کې دا څرګندونه کړې ده چې انسان یوازې په مادي ارزښتونو پورې نه تړل شوی بلکې د انسان روح باید مادي نړۍ د قیدونو څخه آزاد وي تر څو د الهي حقیقتونو سره نږدې پاتې شي نو د الهي حقیقت سره نږدې پاتې کېدلو لپاره د روح ازادي د مادي نړۍ څخه غواړي د شیخ متی په شعرونو کې البته د سلوک یا د تزکیه او یا هم د نفس د اصلاح په اړه ډېر داسې موضوعات موږ لیدلی سو چې پکې شامل دي چې د عرفاني سفر په ترڅ کې د روحاني پرمختګ لپاره د ډیر باس وړ ګرځېدلی سي دا یو ځای وایي چې خاوند ښکلی ستا جمال دی ښکاری لور په لور کمال دی که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی ستا د قدرت کمکی مثال دی نو که دغه ته وکتل سي د شیخ متی دغه عرفاني تصور یا د شیخ متی تصوفي افکار چې کوم دلته راغستل سوي دي څو کلامونو کې څو شعرونو کې نو موږ ته دا ثابتولی سي چې شیخ متی په خپل دغه مناجات کې د عرفان تصوف لپاره یو وړه غوندې یو درسه پرانیسته د سمون کولو سو د هغه درسې نه د عرفان رنګونه یا د تصوف هغه د رڼاګانو څرکونه ولیدلی سو نو په ټوله کې د شیخ متی څه کم څه موږ سره راپت د هغه دا یو مناجات ده دغه شعر که چېرته په غور سره موږ وګورو نو شیخ متی تر ډېره پورې په صوفیانه تناظر کې خپل تخلیقات کړي دي او د الله د وحدانیت او د کائناتو د هستی دا دومره لوی جهان دی الله د قدرت یو کوچنی مثال یاد کړی دی وایي چې دا دومره لوی جهان نو د کائنات کوم دی دا د الله تعالی د هستی یو ډیر کوچنی مثال ده او د مطلق هستی په ذات کې په دغه شعر کې خپل عرفاني تصورات څرګند کړي دي چې مطلق هستی څه کومه ده نو هغه بله خو دا کائناتو دا پلن کائنات او دا لوی جهان څه کوم موږ ته لوی ښکاري دا د قدرت د امغه لوی هستی نو دا یو ډیر کوچنی مثال یاد کړی دا د الله تعالی یو ډیر کوچنی مثال ده د الله تعالی د ذات د څرګندېدو د الله تعالی د ذات د اثبات او د کامل هستی د اثبات یو ډیر کوچنی مثال ده د شیخ متی په کلامونو کې د جلال او جمال د یاد دیوی داسې روښانه دي چې هر قاری او لوستونکی یې په لوستلو کې رڼا محسوسولی شي د ادعا په اثبات به د پورته څو شعرونو مکمل کلام دلته تاسو ته در واورو چې وایي پر لویو غرونو هم په دښتو کې په لوی سهار په نیمو شپو کې پر لویو غرونو هم په دښتو کې په لوی سهار په نیمو شپو کې په غاړو غږ او په شپې لکو کې یا د ویرژلو په شپېلو کې ټول ستا د یاد نارې سوري دي دا ستا د مینې نندارې دي جنډې زرغون کا که په بیدیا دي د بربڼ خواته که په خندا دي ترنک چې خړ دی په ژړا دی دا ټول اغیز د مینې ستا دی ټوله ښکلا دی ستا د لاسه ای د پاسوالو پاسه پاسه کلمر روخانه مخی سپین دی یا د سپوږمیه تندی ورین دی که غر دی ښکلی پرتمین دی لکه هنداره مخ د سین دی ستا د ښکلا دا پلوشه ده دا یو سپکه ننداره ده
دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شا او خوا کړیږي، سترګې لیدونه یې هیخیږي، تل د نړۍ په ښکلېدا یې لویه خاونده او ټوله ته یې. خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاری لور په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کم کې مثال دی، ستا د لورونو یوه رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده. زړه مې داستا د مینې کور دی، سوی د عشق په سوځند اور دی، رپي و تا ته ستا پر لور دی، بې له دې هېڅ دی ورکې په لور دی، ستا د جمال په لیدو ښاد دی، که نه وي دغه نور برباد دی. په غرو کې ستا د عشق شپیلکي دي، د دې نړۍ په عشق صحیح دي، که غټ که وړ که پڼ نری دی، ستا د جمال زری هر شی دی، چې په دنیا مې سترګې پرې سوې، ستا د جمال په نندارې سوې. نه هسک نه ځمکه وه تورتم و، تیاره خپره وه ټول عدم و، نه دا ابلیس نه یې ادم و، ستا د جمال سوچه پرتم و، چې څو ښکاره کلي دنیا شوه، د پنج پر لوري یې رڼا شوه. زه چې څرګند پر دې دنیا شوم، د ښکلي مخ پر تماشا شوم، ستا پر جمال باندې شیدا شوم، له خپلې سټې راجلا شوم، په ژړا ژاړم چې بیلتون دی، یمه پردیسې بل مې تون دی. وګړي والي متي ژاړي، سوري دوري غاړې غاړي، څه غواړي څه وایي څه باړي، خپل تون او کور وکلی غواړي، چوڼي چې بیل شي نیمه خوا شي، چوڼي چې بیل شي نیمه خوا شي، تل یې د بڼ په لور ژړا شي، تل یې د بڼ په لور ژړا شي. د شیخ متی بابا اخلاقی او تصوفی شهرت. شیخ متی رحمت الله علیه د خپل وخت نومیالی عارف، عالم او فاضل شخصیت و او په خلکو کې ډیر مقبولیت درلود. د نوموړي د مقبولیت اندازه له دې څخه هم معلومیږي چې د سیمو خلکو هغه ته د بابا لقب ورکړی دی، او افغانان د بابا لقب هغه چاته ورکوي څوک چې د علم یا عرفان او یا هم د کوم بل ملي او اجتماعي لوړ خدمت له مخې ومنل شي، او ټولې د عرفاني، روحاني او ملي او یا اجتماعي لارښود په توګه د زړه له کومې قبول کړي. د نوموړي په هکله په پخوانیو تاریخونو او نورو کتابونو کې ډیر په زړه پورې معلومات او روایات موجود دي. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک وایي چې شیخ متی لوی زاهد، عابد، پر خدای مین سړی، عالم او د دین مرشد او روحاني ژوند یې کاوه. ته دغه مشهور عارف په هکله خلق تر اوسه پورې ډیرې کیسې کوي او کمالات یې بیانوي. په پټه خزانه کې له افضل الطوائف څخه یو حکایت دی چې د ښو اخلاقو په باب را نقل شوی. یاد حکایت مو په لنډ ډول دلته راخیستی. وایي چې یو ورځ شیخ متی رحمت الله علیه په لاره تېرېده چې هلته ډېرې ډبرې پرتې وي او لاره یې بنده کړې وه. چې د غزه یې ولید نو څو شپې پرله پسې راغی
او له هغې لارې څخه یې کاڼي او ډبلې لرې کول. یوه دهقان خپله ځمکه اوبوله. ده ته یې وویل ته د خدای دوست او ټول خلک ستا احترام کوي، نو دومره زحمت ولې په ځان تیروي چې دغه لار پاکوي؟ شیخ متی ځواب ورکړ د خلکو خدمت تر هر څه ډیر ښه او غوره دی. که د شیخ متی مناجاتو نه هم بند ته لنډه کتنه وشي، شیخ متی د پښتو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې د خدای مینه وه. د پټې خزانې لیکوال وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و چې خلکو به لوست. اکثره عرفاني اشعار او مناجات یې په داسې ډول ویل شوي وو چې په خلکو یې ډیره اغیزه کوله. د دغه صوفي او د قدر وړ شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې لیکونکي شاه حسین هوتکی یوه عارفانه خوږه منظومه له خپل پلاره اورېدلې ده چې په نهم بند کې داسې ویل شوي: ستا په جمال باندې شیدا شوم، ستا په جمال باندې شیدا شوم، د خپلې سټې را جلا شوم، په ژړا ژاړم چې بیلتون دی، یمه پردیسي بل مې تون دی. د شیخ متی بابا د مناجاتو له دغه بند څخه د هغه لوړ عرفاني فکر او فلسفي مقام ښکاره کېدلی شي. دی وایي که لمر او سپوږمۍ روښانه وي، که په دښتو باندې ګلان خاندي، که په پسرلي کې د ځمکې مخ زرغونیږي، که په غرونو کې د مینې شپېلۍ غږیږي، که بوراګان په ګل کړیږي، دا ټول د یو ابدي او عرفاني جمال مظاهر دي، او انسان تل د دغه جمال په مینه ژوندی پاتې او هر څه له جمالیاتو څخه سرچینه اخلي. نو په دې دنیا کې هم پر ښکلا مین دی او تل میل لري چې بیرته خپلې ښکلې مرجې ته ولاړ سي. نو شیخ متی بابا کټ مټ دغه فکر تصور کړی او د مولانا بلخي په قول خپلې روحانی مرجې ته یې میل کړی دی. مولانا وایي بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. د لیدکې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، دا وا زموږ د خپرونې لومړی برخه چې ستاسو په چوپړ کې مو وړاندې کړه. دا چې د شیخ متی په اړه معلومات ډیر زیات دي، موږ نشو کولی چې په یوه خپرونه کې راونغاړو. نو راتلونکې اونۍ به انشاءالله د شیخ متی په اړه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. تر هغې چې موږ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، زه نسیم شاه عادل د شریف اختري په تخنیکي همکارۍ ستاسو نه اجازت غواړم. پاک الله مو مل، ورځ مو نیکمرغه. لټکئ علمي، ادبي او څیړنیزه خپرونه. په دې خپرونه کې د نوموتو شاعرانو، عارفانو او لیکوالانو د ژوند، هنر او اثارو په اړه معلومات اوریدلی شئ. دا خپرونه د جمعې په ورځ مازدیګر 4 بجو او تکرار په همدې شپه په 10 بجو د FM په 105.2 څپو او منځنۍ څپه 1100 کیلو هرتز له ملي راډیو څخه مه هیروئ.